بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن دفع إلى آخر 1000 وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر: اشتريتها ب500 وقال المامور: اشتريتها ب1000 فالقول قول المامور. وکشی ورتخجی دا باب دا وکالت فی البیع والشراء شروع دے، خصوصا دا کم فصل لے پکی دا دا شراء متعلق دے منگویلیو. نن راتا کم مسئلہ بیانی دا غی حاصل دا دے یو سڑی بل تا 0 روپے ورکڑی اور تبیویل بدی باندے مالا جاریہ والا، نو اغا مامور چی دے اغا ورلا جاریہ واخستلا بیلانجا شوا، دا امیر ورتوی موکل تا خود جاریہ با 500 روپے خستی دا، مامور وی نمالا با 0 روپے دی راکڑی وی بزر میں خستی دا. وز با دا چا قول لے اعتبار وی نصاحب دا ہدایش متن کی وی فالقول قول المامور. امام محمد رحمہ اللہ وی دا وکیل مامور قول لبا اعتبار وی. دمرا پوری پویش وی نورا قصہ پسی کو نواوری نورا قصہ دادا. دا صورت علا دے چرے دا غوینزی قیمت ہم 0 روپے او کچری دا وینزی قیمت 0 نه 500 روپے دا غیب دویم مسئلہ را روانه دا. تاسو گوری لکشن. ومن دفع الى خارتسوک چی ورکی بلتا 1000 روپے و امره امر ورتوکی ایشتری بها چتوالا بدی 0 روپو باندی جاریتن جاریہ فاشتراها اغیوالی فقال الامر امر ورتوی اشتر اتسی لفظ دے غلطی لکھا لے گا نا قرآن شوے دیکھا اشتریتها تداخست دا ب500 ب500 وقال المامور ورتوی اشتریتها ب1000 پس 0 روپے می دا غوینزا خستی نوی فالقول قول المامور. امام محمد رحم اللہ وی دا مامور دا وکیل قول لبا اعتبار وی. ما تاسو تویلیو دا کم مسئلہ دا چی دا وینزی قیمت پا کی هم 0 روپے کا ومراده مراد امام محمد رحم اللہ اذا كانت تساوی 1000 دا لکر چی دا وینزی قیمت 0 روپے وی نو بس چکل دا وینزی قیمت 0 روپے او مامور ورتوی چی بزر میں خستی امیر ورتوی نا پا 500 دے خستی دا مامور قول والی معتبر دے. 2 دلائل والا پیش کر. یو دا چی مامور امین دے ذکر وکیل پلاس کی پیسی چی دا امانت وی او داوم کئی دا دی چیز دا عہدے نا فارغ شم اما مانی کم عہدہ دا دوینزی دا خستلو اماغا ما خستی دا اما مانی سا سے پیسے میں سے نشتا دے او پدغشان قصہ کی دا امین قول معتبر وی نو مامور امین دے دا قول معتبر دے لئنہو امین زکا دا مامور دا امین دے فیہی پدی خپل قول کی وقد ادعا الخروج او دا دعوی کی دا وطلهم عن عہدت الامانت دا امانت دا عہدینا یو دلیل دا شو. دویم امیر بے دعوی کی چتا پا 500 خستی او 500 روپے دی پا زمان کی 500 روپے در باندی لا پاتی دی او اغا دا 500 روپونا انکار کی او گواهان شتنا نو قول لچا معتبری دا منکر نو او دا مامور منکر دے. دویم دلیل دا لے والآمر و آمر چریت دنئی دعوی کی علیہ بدی مامور بانی زمان 500 دا 500 روپو دا زمان وہو ینکرو حالانکہ اغی انکار کی او قول دا منکر معتبر وی. بارحال دا مسئلہ کلوا چکل دا دا غیوینزی قیمتم 0 روپے وی فإن كانت تساوي 500 فالقول قول الآمر. اسرا الٹا شئی 0 روپے یو کس بل لور کڑی بدی مانی مال وینز والا اغا وینز واخستلا دا سی وینز چی دا غی قیمت آر 500 روپو والا نو آمیر ورتوی پا 500 دے خستی او مامور ورتوی پا 0 میں خستی وسوی قول آمیر معتبر دے. وجہ وایو خگوری دا
کمره فین کانت که چریوه دا وینزا تساوی 500 دا برابر د 500 روپو فالقول قول العامر قول معتبر دا د عامر قول لی لانه دیدن دلیل بیانی وجه سره هغه له 100 روپۍ ورکړي دي چې مال د سوینځ واله چې د 100 روپو یو د وینځ اخیستې ده څو دا سوینځ اخیستې ده چې په 500 معنی کیږي اگر کوي چې ما بزر اخیستې ده خو کمزور شي اخیستې پوه نه شوي پی د امر دې ته شاملو چې د 100 روپو کم مارکیټ کې وینځ ملاویږي هر لواله او دا اخیستې د کمی په زر اخیستې خو کمی اخیستې 500 والا دلته خو دی وکیل دی مامور د امیر د موکل مخالفت کړی دی او کله چې وکیل د موکل مخالفت وکي او سوال نو هغه به د وکیل حسابيږي مسورته وای ځان لدی شولاو ما روپې تاسو سره زر دي را به کړای تاسو پیږئ کنه لانه زکه دا وکیل چې خالفه د مخالفت کړي دی مامور وکیل مامور یو شری حيث اشترى جاریه هغه د چې د جاریه خص سره دا سي جاریه تساوی 500 چا د 500 روپو مساوی ده والامر حالن کې دا کم امر ورته مامور کړو امر کړو تناول ما يساوي الفن دا خو شامل اغه ته چې اغه وینځ ته چې مساوی ده 1000 د يساوي اغه شی ته چې مساوی ده څو 1000 او در څو اخیسته مخالفت شو کنه نو فیضمانو ضامن بشي ځکه وکیل چې مخالفت د موکل وکي نو پیسو کې ضامنی به قال امام محمد رحم الله فرمای وان لم يكن دفع اليه الالف فالقول قول الامر الکدا دو صورت چې مخ کې تیر شو داغه صورت چې کله ولا باقاعده 100 روپۍ ورکړې وي به ووري دوکه قاعده ول کوي 100 روپۍ وکیل ته ورکړي هغه کې دو صورت جوړ شو دا سیمنځ واخیستل چې د 100 روپو او به لانجوانو قول د مامور معتبرو دا سیمنځ واخیستل چې د 500 والوانو به قول د امیر معتبرو دا تیر شو کړه وسې ک روپۍ نه دی ورکړي ورته ویلي مال وینځ والا په 100 روپۍ لا ورکړي نه دي به غوین زواخیستل امیر ورته وی په 500 دی خسي مامور وی په 1000 می خستی نو کوین ز د 100 روپو او کړه 500 دواړو صورتونو کې دلته د امیر قول له اعتبار دی نو دا مامور بر 100 روپۍ حق پامیر ماینه کیږي بس کوم وینځ اخیستی کړه 100 مارکیټ کې دغه شان وینځ او کړه 500 وي دوړو صورتونو کې وینځ د مامور او د وکیل به حسابيږي پوه نه شولې پی مجموعي تور څو صورت شو څلور دو مخ کې دوه وس دي ګوري قال امام محمد رحم الله فرمایي وان لم يكن کشرینو د امیر د فاعله الالفا چې ورکړې وي د تزرفي نو فالقول قول الامر بقول معتبر د امیر قول له ولی الک هغه صورت کې چې 100 روپۍ وته یادی کړی دی او مامور شه د 1500 ولا خستین هغه کې خو مخالفت کړی دی مخالفت په صورت کې د وکیل حسابيږي د مامور حسابيږي خو واضح ده نه رسېپی نابل وایو پسې اما اذا كانت قيمتها هر چاغه صورت دی چې قیمت د وینځي بکی 500 دا 500 روپۍ نو فلیل مخالفت نو به دی وکیل دی مامور مخالفت کړي دی د خپل امیر د خپل موکل نو بس به ټیک د بدمانی به زمان شي خو سوال دی مخکې صورت کې کچری وینځه د 100 روپۍ او د ویل ما بزر قسط به خود مامور قول معتبرو او دلته د امیر دی وجه سره مليسه وجه دا په حقیقت کې د مامور چې کله وینځه واخلي او به امیر تسپاری دا وکیل چې وینځه واخستل او به سپارل چاته موکل ته دا ګویا د دې دوه منس کې به کیږي دا مامور باید او دا موکل چې دی کنه دا امیر دا مشتری دی او قانون دا دی اب موږ لراشي ان شاء الله چې کله د بای او د مشتری په منځ کې د پیسو په مقدار کې لانجه راشي مشتری لګي یادې بای زیات یادې او لا پیسې ورکړې شي ویني بای ته دغه صورت کې حکمدار دواړه به قسمونه وکي څه وکي او به بای ختم شي لنډه دا موکل او مامور چې هغه خوینځه اخیستی ده وسی ګویا خرڅي په چا باندې په دې امیر باندې نو امیر مشتری دی نه دا وي 500 روپۍ قیمت دی هغه څو یادې
زر روپۍ یادوي نو هغه بایي دی هغه زیاتې روپۍ یادوي او قبضه هم د روپو نه ده شوې پیسې هم دی مامور ته چې اوس بایي جوړېږي ده ته نه دی ورکړي د دې صورت کې به حکم څه دواړه به قسمونه وکړي او بیه به دې منځ کې ختم شي نو د مامور او د امیر تر منځ به بیه ختم شي شی به چاته پاتې شي مامور ته پوه نه شئ وګورئ د موږ نور الانوار قیاس کې ویلې دا مسله چې په مقدار د سمنو کې اختلاف واقع شي او پیسې لاس پارل شوي نه وي دواړه به قسمونه وکړي او بیه به څه شي ختم شي وإن كانت قيمتها كشري قيمت د وینځ الفن هم زر روپۍ وي نو معنی دا د انهما يتحالفان دواړه به قسمونه وکړي وجه سره لکه دواړه قسمونه دا خو صرف یو صورت جوړیږي کنه وي هغه صورت دلته دی کنه لأن الموکل والوکیل ځکه موکل عامر او وکیل مامور فی هذا بدی صورت کې ينزلان منزله البائع والمشتري ویلی مې وکنه دا به حکم د چا کې دی د بائع او مشتری کې دی وقد وقع الاختلاف في الثمن او اختلاف په ثمنو کې واقع شوی دی او دغه شان صورت کې چې د بایع او د مشتری ترمنځ اختلاف په ثمنو کې واقع شي و موجبه به دغه حکم داري التحالف دوړه به قسمونه کوي نو دوړه به وکي به بتوي به باقد فسخ شي نو ثم يفسخ العقد به باقد فسخ شي كما قد د مامور او د بایع ترمنځ نه د مامور او د امیر ترمنځ الذي قد جرى بينهما کم چې د وکیل او د موکل ترمنځ جاری شوی فيلزم الجاريه الماموره جاریه بلازم شي بچا مامور باندې پوهه شولې به لکه قال امام محمد رحم الله فرمای ولو امره ان يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الامر اشتريته ب500 وقال المامور ب1000 وصدق البائع المامور فالقول قول المامور مع يمينه تاسو لګو غوري او ماغه صورت دي لکشان بدل شوی ورته وی مال دغه غلام والا متعین غلام ورته یاد کی خو سمن پکې مسمان نه کی مخ کې سمن ور کړیو یو سړی بلتا وی مال پلان کې غلام والا پلان کې غوا ورته یاد کی د خاص غوا مثلا خاص میخه خاص گاړه د مال والا او سمن پکې ورته مسما نکی هغه والی به تعمیر وای دا تاخستی په 500 روپۍ مامور موکل وای نه په 1000 روپۍ مې خسته دا بدر کوم 1000 روپۍ راکا باینه ته بو سوچي چې بدی وکیل باندې خرڅ کړي چې لکه دغه شی ته په 100 روپۍ خرڅ کړي لکه زمنګ مسله کې دا غلام دی په دې وکیل باندې په 100 خرڅ کړي دی هغه په 1000 مې به خرڅ کړي د وکیل تصدیق وکي ندلته امام محمد رحم الله وی د وکیل قول له اعتبار وي د مامور قول له اعتبار وي یعنی په 1000 روپۍ باندې به خستي دا 1000 وکیل دا غلام به وسپاري موکل ته 1000 روپۍ بتوالي خور سره ور سره سبم وکي قسم بم وکي نرسي نور قصه کوغوري وتا ولو امره ک چره مری وته کړي یو سړی بل تامر وکي ايشتريا چې واخل مال له ايشتري له چې دا دی والی دلرا يعني دا وکیل دی والی موکل لرا هذا العبد ولم يسمي او دی موکل نه مسمى کړي له دی وکیل ته ثمن فاشتراه دغه وکیل دغه مامور والی دغه مبيع دغه غلام فقال الامرون به وتعمير وي موکل اشتريت وتا داخل سره ب 500 باندې وقال المامور وتوي ب 1000 باندې مې خسته وکیل وي بزر مې خسته وصدق البائع بائع تصدیق وکي المامور د وکیل نفل قول قول المامور قول بد مامور معتبر وي مع يميني قسم بمر سره کوي یعنی 1000 روپۍ بد موکل وصول کې غلام باور کی قیل چا ویلی دي وسوالدار دلته بدواړه قسمونه کوي کنه وکیل او موکل خپل منس کې ځکه دلته وکیل بایع دی مامور بایع دی او د موکل د امیر مشتری دی او لانجه بچا کې راغلی د اختلاف راغلی په مقدار د سامانو کې دغه شان صورت کې خدواړه قسمونه کوي نه دلته به کوي کنه وای چا ویلی دي لکه فقيه ابو جعفر ویلی دي چې قسمونه دلته نشته دي ول یار مخکې مسله کې چې د بایع او د مشتری اختلاف او قسمونه دلته ولې نشته وای دلته بایع د دې مامور ملګرتیا وکړه چې او بازار مې په خرڅ کړي نو اختلاف ختم
چې اختلاف ختم شو نو اختلاف په وجه دواړو باندې قسمونه دلته خو اختلاف څه شو ختم شو نو په دواړو قسمونه څه ختم قيل چاویلی فقی ابي جعفر وی لا تحالف فتحالف بنوي ها هنا دلتا ولي تحالف علي شكل اختلاف في او دلتا لانه ارتفاع خلافه خلاف د سمن خو ختم شو کنه څنګه ختم شو بتصديق البائع اغدا چې د مامور تصدیق وکړلو چا وکړو بائع اذ هو حاضر ځکه بائع دا خو حاضر دی وفي المساله الاولى او مخکې مسله کې قسمونه ځکه چې اختلاف باقی وو ځکه بای نو هغه تصدیق نو کړي نو اختلاف باقی چې اختلاف باقی په دوړو باندې قسمونه پیږي کنه به وفي المسألة الأولى كي هو غائب هغه غائب فاعتبر الاختلاف نقلتا فاعتبر الاختلاف اعتبار ورکړل شو اختلاف تا پاغه مسله کې تاسو پیږي کنه الته اعتبار اختلاف ته ورکړل شو دوړو باندې قسمونه وو وقيل دغه کنه وقيل يتحالفان او چا ویلی لکه وې دلته ام قسمونه کې څنګه مخ کې کول دواړه به قسمونه وکي وجه سره لما ذکرناه زکه چې دا وکیل دا مامور دا داسې دی لکه بایع او دا موکل او امیر داسې دی لکه مشتری او اختلاف راغلی دی په سمانو کې دغه شان صورت کې خو به دواړه قسمونه کوي کنه دلته به وکي لما ذکرنا وجه ما غوا چې مخکې موږ ذکر کړل هغه دا چې انه من نزل منزله البائع والمشتري دا تیر شو اعتراض برګوري هغه دلته دواړو لته قسم دی امام محمد رحم الله خدلته صرف قسم د چا ذکر کړي د مامور چا بایع دی بس بایع دی کنه وکیل بایع دی موکل مشتری دی مامور بایع دی اوامر مشتری دی امام محمد رحم الله خو صرف یو قسم ذکر کړي تاسو څه وای بده دوی مرای کی چې دواړه به قسم کوي جواب برګوري ملي څه پسل کې دا بایع د زیاتو پیسو داوا کوي د زرو بایع څوک دی مامور یادوما او موکل چې دی امیر دا د کمو پیسو داوا کوي نو دا مامور دا وکیل دا مدعی جوړیږي که مدعی جوړیږي دا خو مدعی دی د زیاتو پیسو داوا کوي نو قسم په مدعی کې په مدعی باندې نه پوهیږي به زیاتو پیسو داوا څوک کوي بایع کوي یعنی وکیل کوي یعنی مامور کوي نو دا خو مدعی شو ابل مدعی دی نو قسم په چا باندې مدعی باندې عدالت امام محمد رحم الله د چا خبره کړي د مدعی چې دا به قسم خوري څه مطلب دی چې دا بل به طریقې ولا خوري هغه باندې قاسم قسم دی خو منکر دی خبره د بدشت کنه وای په دم قسم دی معنی په دواړو قسم دی اعتراض جواب باندې پوه شو اعتراض زاده چې امام محمد رحم الله د دواړو د قسم تذکرہ نه کړي تاسو څنګه چې دواړو به قسم کوي نو جواب دادی هغه د غټ قسم خبره کړي کنه غټ قسم څه دی د مدعی قسم دی مدعی منی خال ریډي لہذا د دوړو قسم رااله وقد ذکر امام محمد رحم الله ذکر کړي دی موذم یمین تحالفی غټ یمین د دوړو قسمونه کې چې کوم غټ قسم دی هغه ذکر کړي او هو یمین البایع هغه یمین د بایع دی یمین د مدعی دی یمین د مامور او یمین د وکیل ټول یو شی دلته جوړیږي څلور اصطلاحات ویل تاسو پیږئ کنه والبایع بعد اوس کنه بایع سره څه کې بایع خو تصدیق کړي د مامور تصدیق کړي کنه چې کله تصدیق وکړي لکه مخکې قول ولوي ویل تصدیق سره اختلاف څه شو ختم شو چې اختلاف ختم شو نو د دوړو قسمونه هم ختم د دلیل ویلو کنه او یار د دې بایع دی تصدیق له هیڅ اعتبار نشته څنګه کچره بایع خپل پیسې اخیستي کوم چې اصل بایع دی وکیل هغه ته پیسې ورکړي غلام یې ترې نه اخیستي نو خو اجنبي شوی د دواړو نه د اجنبي قول له اعتبار وي او کله بایع لرا دی وکیل پیسې لانی دی ورکړي نو صحیح ده د بایع او د وکیل منځ کې خو عقد دی نه بایع د وکیل نه د دې مامور نه چې اوس بایع جوړیږي موکل لپاره دا غ سره خو اجنبي نه دی خپل عقد قائم دی خو د موکل نه خو بهر حال څه دی اجنبي دی د موکل خلاف قول له اعتبار نشته والبایع بایع چې بعد استفاء ثمنه پس د اصولي د ثمن اجنبي دي انهم د دواړو نه او وقبله کسمن لا
پر اخیستې نه اجنبي د موکل نه دی اذ لم یجر بینهما ځکه د موکل او د دغه بای کوم چې اصل بای دی دیو په منځ کې نه دی جاری شوی بیا نو فلا یصدقو د بای تصدیق بنه کیږي علیه په موکل په خلاف فبقي الخلاف ولند د اختلاف شته او په سمانو کې نه دواړه به قسم وکي وهذا قول الامام ابي منصور دا قول چې دا دویم ذکر کومنګا چې دواړه به قسمونه کوي دا د امام ابي منصور قول له او هو اظهر صاحب د هدايه وی دا ډیر ظاهر دی والله اعلم بالصواب تاسو په شولې فصل في التوكيل بشراء نفس العبد دا فصل په وکیل جوړولو کې په شراء د نفس عبد دې دوا مطلب دی دواړه مسلې بیان کړي یو دا چې غلام را پاتېږي او یو کس ته وایي ته زما وکیل شه او دا 1000 روپۍ مثلا درواله او زما د موکل نه ما واخله نو دا غلام موکل شي دا صورت اول ذکر کړی دی دویم دا د یو سړی دی دی غلام ته وایي دا روپۍ درواله او بدی روپو باندې ته د مولانا ځان زما د پاره والا پدې کې دا غلام څه شو وکیل شو دا دواړه صورتونه ذکر کړی دي پوهیږئ په نوې د فصل په توکیل وکیل جوړول کې بشرا چې په اخستلو نفس عبد نه دوه صورت دي د عبد موکل جوړ شي د عبد وکیل جوړ شي نو قال امام محمد رحم الله فرمای واذا قال العبد لرجل اشتر لنفسي من مولاه ب1000 ودفعها إليه فإن قال الرجل لمولاه لك ما تقولي اول صورت وس بیانو چې بده کې غلام موکل وي یو غلام چاله 1000 روپۍ ورکې باقاعده د درواله او زما د مولانا ما واخله د دې دوه صورت صاحب امام محمد رحم الله ذکر کړي څو صورت دي اول صورت دا دی د سړی لاړ شي روپۍ د غلام نوالی لاړ شي او مولا ته وایي دا غلام به ما باندې را خرڅ که د غلام د پاره دا غلام ستا غلام یاد کو که مولا یاد کو مولا ته وایي دا ستا کوم غلام دی دا په دې 1000 روپۍ باندې را خرڅ که او ستا د دې غلام د پاره را خرڅ که هغه د پاره د هغه ځان علمه نه هغه ورته وایي ټیک ده در خرڅ مې کو د دې حکم دا دی چې دا شرا نه ده ښه دا عقد معاوضه نه ده بیه نه ده داسې ووایه بلکې دا اعتاق بالمال له وای دی مولا خپل غلام آزاد کړ د 1000 روپو په عوض باندې نه دا څه دی اعتاق دی پتا سو پوه شو یا صورت به ما یو غلام دی چاته ویل د 1000 روپۍ درواله او بدی باندې ما زما د مولانا زما د پارواله ناغلاړي بس پدې باندې ما واله د سیسره بویل اغلاړي 1000 روپو باندې مولا ته ویل د 1000 روپۍ دی پدې ستا غلام زستا د غلام د پاره علامه دا ټکي په کې ویلو چې ستا غلام علامه ستا د غلام د پاره دا ټکي فرق پیدا کوي غوږ ته کې دی نغه ول ټیک د درخرڅ مې کو نو مونږ ول دا اصل کې بیان نه ده بلکې دا اعتاق بالمال له نو د څه شول لکه دی مولا د خپل غلام په 1000 روپۍ آزاد کو 1000 روپو به واس کې نو ولا د غلام به وسچا د پاره مولا د پاره به الولاء لمن اعتق ولا چالي څوک چې آزاد کین آزاد چا کو مولا ولا امداغه پوه شوي په دیم صورت دا دی چې دا غلام د پاره نه د اجنبي د ځان د پاره علي دا ټکی به کېونه وای د سی وایا دا به کېونه وای چې د دې 1000 روپو غلام ته نه ظالم په دې 1000 روپۍ مانستانه غلام علم او ستا غلام د پاره علم دا ور سره ونه وای بس سره به وای دا ستا غلام په ما را خرڅ که 1000 روپۍ بس ناغرست بیان هو د واک شي واذا قال العبد كل شيء وي غلام لرجل يوصل اشتر لي نفسي طوالا اشتر لي واخل زما نفس ما واخل زما د پاره من مولای زما د مولانا اشتر لي دې کې اشتر ني دی لگا اشتر لي دې کنه اشتر لي واخل زما د پاره زما نفس من مولای زما د مولانا ب1000 بزر روپۍ ودفعها او دا غلام د 1000 روپۍ ورم کړي دي سړی ته اوس راځي دو صورت بیانو فین قال دې زنه دو صورت شروع کیږي جوړیږي فین قال الرجل کچری دي سړی ویل للمولا تولا اشتریته دا غلام ز اخلما لنفسي هم د غلام د پاره اخلما خلم دې کنه فباعه مولا خرڅ کو على هذا بدبانین بس حکم دادی فهو حر دا غلام بازاد شي او ولا بد چاوي
للمولا د پاره بوي وجه لأن بيع نفس العبد زکه بيع د نفس غلام منه د غلام د پاره د اعتاق وي مولا چې کله غلام په غلام خرڅي نه اصل کې بيع نه بلکې دا څه زکه خرڅول هم نه دار چې مشتری مالک جوړ شي نو غلام مالک جوړې دي شي چې غلام ته وي استازات ما پتا در خرڅ کنه مالک جوړې دي شي نه جوړیږي نو بيع امانه دلته نه کیږي دلته بيع سبب دی د اعتاق نو ذکر د سبب دی او مراد تر نه مسبب دی نو دا مجاز دی ذکر د بيع دی مراد تر نه اعتاق دی نو وی لأن زکه بيع د نفس غلام منه غلام د بار دا خو اعتاق وي او شراء دابز نفس له لرا بشكل برهل لأن بيع نفس العبد زكا بيع دا نفس غلام منه هم بغلام باندي دا دا مولا دا طرف اعتاق وي وشراء العبد نو قبل دلم اعتاق بالمال کی خود غلام قبل دلم بکار دی چې غلامی قبول کی وإذا غلامي چيلي داي قبول لكنا وشراء العبد اخي سل غلام نخفل نفس لردا قبول لإعتاق دي ببدل بزر روپي ماني خانو بيد دي مامور سره څه وکیل سره مړه په اعتاق مسله کې من ویلیو کنه نکاح اعتاق مسله کې وکیل تش معبيري کا حقوق ورجه ورته نکیږي والمامور سفير عنه دا مامور خو صرف سفیر دی د غلام د طرفه اذ لا يرجع عليه ذکر جن کیږي بده مامور باندې دی وکیل باندې د حقوقو فصار كانه اشتدا بد شي غلام لك خپل برای را ځان واخصل د مولانا د 100 روپۍ والا ما من ازما ځان را خرڅ کا ناغم اعتاق بالمال دا بمي فصار كانه گویا دا غلام چې اشترى بنفسه دوا خسلوزان بخپلا واذا كان اعتاقا برهل کله چې دا اعتاق شو نو عقب الولا شاته به سمرا ولي ځان بشرا ولي ولا یعنی مولا با دا ذات کړي ولا به مغلري دیم صورت ما تاسو ویلی یو پکې دیم دی هغه دا سړی لال شي مولا ته وي دا 100 روپۍ والا او ساده غلام په مارا خرڅ کا دا په سونه وي چې ساده غلام د پاره نو دلته اوس حکم بدل دی دلته اعتاق بالمال نه دی بلکې دلته بيع ده دلته څه بيع ده گویا چې دی مولا د خپل غلام په اجنبي خرڅ کو نو به اجنبي خپل طرف آزاد کو یا آزاد کړي نه دی برحال کوم 100 روپۍ چې ورکړي مولا ته خو د مولا د خپل غلامي روپۍ دی ناغه د چا دی د مولام د سي دی نه دی اجنبي ته ویل شي 100 روپۍ نور ورکا ته روپۍ نه دی ورکړي کوم چې دی ورکړي خو د خپل وي وإن لم يبين كشر بيان نكي مولاتا بيان ونكي داوتونه وي چې اشتريت العبد لنفس العبد داوتونه وي فهو عبد دا غلام بغلام د چا حسابيږي د مشتري کازادي کو ازادي کې بخبر حل کني آزاد کړي نه دا غلام به حسابيږي وللان اللفظ حقيقه للمعاوضه ما تستويلو کنه اشتر دا لفظ چې اشتريته لنفسه دا غلام ما معنی را خرڅ کا وې در خرڅ مکو دا لفظ خو حقیقت دی د معاوضه د پاره بيع د پاره او قانون او قاعده دا د من حسامي کې ویلي چې ترڅو پوری په حقیقت معنی عمل ممکن وي بلکې د سبو یو په حقیقت مستعمله متعارفه کې خو حقيقي معنی منغ واخلو يصار الى الحقيقه كما امكن الاصل في الكلام الحقيقه ويمكن العمل بها او عمل ممکن هم دی په حقيقي معنی باندې دا کله اذا لم يبين کله چې بیان ونه کی چې غلام د پاره لما لہذا فيحافظ عليها نو محافظه بکیږي عليها د عقد معاوضه خیل بساتو مجازي معنی اعتاق بالمال لبنزو بخلاف شراء العبد نفسه په خلاف د صورت کې چې غلام ځان اخلي ځکه د حقيقي معنی معاوضه نه جوړیږي ځکه غلام مالک نه جوړیږي نو البته په چا معنی عملو په شراء په اعتاق بالمال باندې ځکه مجاز باغی کې متعین دی لنډه دا د وېدا کان معاوضه کله چې دغه شرا معاوضه شوله نصابیتی ګم ملک چاله له د غدرمګړي سړی لره کنه او دا کم 1000 روپۍ چې ورکړي به د چای للمولا د مولا به ولی به د مولای ځکه چې خو د مولا د غلام کسبو لانه کسباب دي ځکه داغه د غلام کسبو وعلى المشتري پدې سړي باندې دا کوم چې مشتري جوړ شو بده معنی به 1000 روپۍ لازمي شي مثله په مثل لاغه سمنو اے سمن للعبد دا سمن به د بنده د غلام د وجنه غلام یې خسته دي کنه پسو یې خسته بزر
نا 1000 روپۍ مثال به ورکوي کمی چې ورکړي او خود مولا خپل وي فإنه في ذمتي ذکر 1000 روپۍ د په ذمه دي مشتری په ذمه دغه ورکړي کنه وای حيث لم يصح الاداء هر کله چې هغه مخکنی ادا صحیح نشو ولا خود مولا خپل پیسې وي ځکه داغه د غلام کسبو نو غلام یې ترې نه اخیستې پیسې نه دی ورکړي اوس به ضرور کوي کنه پوهیږي لکه بخلاف الوکیل بشراء العبد من غیره ها بخلاف الوکیل بشراء العبد بشراء دې څه لفظ دی لګا بشراء العبد من غیر حيث لا يشترط لکبر وګورئ دا یو بل صورت بیانې کوس یو سړی راپاتې کې بل ته وای د روپۍ درواله او د پلانکی کوم غلام دی غزما د پارواله دې کې فقط یو صورت دی نو که غلام د پاره خستلو دلته څو صورت جوړ شو دوه کنه بیان یې کړه کنه دې کړه دا څه وکنه دلته فقط یو صورت دی یو سړی زید دی بکر ته وای د روپۍ درواله زر او د عمر کم غلام دی کنه هغه زما د پارواله د بکر چرال شي کنه د عمر نه غلام اخلي کړه دې بیان ورته وکي چې زید لیلمه او کو ورته ویني کې بهر حال د چا دې د زید دینو په خبره پويږي ځکه بهر حال د وکیل عقد دی نو کوي موکل لیلم کوي علم حقوق ټول رجعه د حقوق د ټول حقوق رجعه وکیل ته کی بیان کوي کنه کوي اس فرق پکې ناراضي وګورئ بخلاف الوکیل بخلاف دغه وکیل بشراء العبد چې هغه وکیل د غلام په خستو جوړ شوی خو من غیره بل چا د پاره د وکیل د غلام نه علاوه د بل چا د پاره اجنبي د پاره لی حيث لا يشترط بیان وزک الت شرط نه چې بیان دی وکي چې موکل لیلم او کزان لیل ولئن اللقدین الت دوال عقدونه کوم وکیل ورته یاد کی کیا دین کی هنالک علی نمت واحد اب یو طریقې دی دوال بهر حال بیادا دا څنګه د چوي تقبل مال دی وی بیادا دوال بیدی وفي الحالين المطالبه فدوړو حالینو کې مطالبه يتوجه نحو العقد چاته کیږي عقد ته وکیل ته اما ها هنا هر چیز موږ د مخکې کومه مسله تیر شوله هغه دوه صورتونه یو کې اعتاق بالمال د څه وکنه او یو کې بیا وای فاحدهما بغيك یو اعتاق موقب للولا چغي بس شاته ولا مرضي ولا مطالبه عن الوكيل الت وکیل باندې څه مطالبه نو هو سفیر محضو والمول تاسو پیږي کنه او مولا چې عصا ولا يرضى ويرغب في المعاوضه المحضه نو الت مولسب چې مولا لور لستا غلام را باندې غرض کا نو درېمګړي معنی خرڅي کنه غلام ته وی په اعتاق بالمال در سره کومه د دواړو احتمالو نکې دي شي مولا بدینی راځي چې بچای خرڅ کی بلکې غواړي چې د غلام د زرو بیرا کی هم د سی به آزاد کما یعنی اعتاق بالمال به وکما دغه احتمالو او د منګه وسنه مثلا چې ولدي کې د احتمالات نشته د اعتاق بالمال والا مولا چې اساو قریب ده لا يرضى ودانی راځي چې مطالبه دي د وکیل نه وشي ويرغب ورغبت لري في المعاوضه المحضه چې بس ما ته د تش عوض ملاوي شي التي فيها کمره اچھا جما الټ ویلې دا احتمال مشته دی چې دا نه غواړي لکشن صبر وکړه شی به سی وګورو پر اولنی مخکې مسله کې دا احتمالو چې غلام دی روپۍ را کې اعتاق بالمال به وکما ادبل دی روپۍ را کې بده غلام خرڅ کما دوه احتمالو کنه لکه دې چې مولا په دې نه راځي چې اعتاق بالمال وکما ورکه کدا څه قصې وي بل به خرڅ کما خرڅ کوي دی دا عبارت وي ګوره مولا چې اساو قریبا دا لا يرضاه دانی راځي په اعتاق بالمال باندې ويرغب رغبت لري په المعاوضه په معاوضه محضه کې چې په درېمګړي خرڅ کما نفلا بد من البيان نو بیان ضروري او دې مسله کې خو دا وسنیم چې مو ویلا د دویمه مسله دغه خدوړو صورتونه کې یو حکم بهر حال مخکې راځي ومن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لي مولاه بيني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للامر برغور اسانه مسله ده یو سړي غلام ته ویل دا دویمه مسله ده غلامي وکیل جوړ کو چې غلامه
تلال شاه استاد مولانا خپل ځان زما د پاره والا زما وکیل شه غلام لاړې مولا ته ویل د 1000 روپۍ مثلا درواله پلان کې راکړي دي ما پاغه ور خرڅ کاغه ول زه ور خرڅ مې پکړل نو بیا وشولا یعنی غلام وکیل جوړېدل شي وګورئ ومن قال لعبد دي کې اوس غلام وکیل لمخ کې غلام وکیلو چاویل غلام ته اشتر لي طوال ما بارستا نفس من مولاك استاد مولانا فقال دي غلام ویل لمولاه خپل مولاتا بيني نفسي ما باندې زمازان را خرڅ کړي فلانین د پاره بکذا مثلا ب10 روپۍ ففعل مولا دا کارو کو فول الامر نو دی وخت کې به غلام د امیر حسابيږي الکه غلام صلاحیت لري چې وکیل جوړ شي وياو كان لأن العبد عبد چره يصلح صلاحیت لري وکیلن چې وکیل جوړ شي ان غیره دبلنا پڅکی چې ځان داغه د پاروالی د مولانا فی شرای نفسي پدې کې چې واخلي خپل نفس د خپل مولا د مولانا غیر د پارا اعتراض د منګه په نکاح کې ویلي دي چې په نکاح کې یو کس د جانبینو نه متولی جوړېدل شي یو کس ولیم وی او هغه وکیلم وی یو کس د دوالو نه وکیل وغیرہ د ټولم ویلي جایز ده خو په بای کې هونه ده جایز یو کس دی بایم شي مشتریم دي شدانه شي کېدلې دلته خوشو کنه څنګه شو لکه دلته دا غلام کومه دا غلام چې دی کنه دا یو د ادمیت دی او یو د مالیت دی یو د حیثیت د مال دی یو د حیثیت د انسان دی پاسانه به وایو نو دا چې وکیل جوړیږي د حیثیت د انسان جوړیږي او کوم چې مبیه ده هغه د حیثیت د مال نه ده نه د سینې شي ویل چې سړی ځان په بل خرڅي نو کزان خرڅي بایم شو الته الټه چاله چيلي هغه نو وکیلم دی نو وکیل خو عقید نو مشتریم شو لنجه جوړېدل کنه چې بایم دی او څم دی نو موږ دلته وایو نه دلته ځان خرڅي نه بلکې خپل مالیت د مولانا علي او د حیثیت د انسان نو وکیل جوړیږي نو دواړه غیر شي نه دي نو وای لانه دا غلام چې دا اجنبي دی به حیثیت انسان د چانه عن مالیت د خپل مالیت نه دواړه غیر شو والبيع او د بيع خو وارده په د غلام باندې ده خو د حیثیت د چانه وارده ده مال نه او د وکیل چې د چا د حیثیت نه انسانیت آدمیت والبيع يريد بيع وارده ده عليه بدي غلام باندې من حيث انه مال د حیثیت نه جنا مال له تاسو په شولې اعتراض نو به مسله دا تاسو ټول د بدر چې بای کولې شي پس منی حالی کی چې مبیا حبس کی مشتری ته وی اول روپے را کله مبیا در کومه ته سیده کنه الان کې دې صورت کې دا بای مولا دانش ویلې مشتری ته چې دا غلام به ال در کومه چې تاول پیسې راکی دا ولی یار په سوال پوه نه شوي بای کې قانون داري چې کله سمنی حالی بای مشتری ته ویلې شي کنه چې تاول روپے را کمه بیا بل در کومه یعنی حبس المبیا کول شي دلتم دی د دې وکیل د دې غلام چې کوم موکل چې په حقیقت کې مشتری دی هغه ته دی وای کنه دا دی جایز شي چې هغه ته وای دا وکیل دا غلام بالا د سپاره مدا وکیل چې ته پیسې راکې حالانکه تاسو وای دا نشي کولای پوه نه شولې په جواب دا دی مولوی صاحب دا وکیل په یدی نفسه کې دی که د خپل ځان په قبضه کې دی او د مولا د قبضې نه څه دی بار شوی دی او کله چې بای د قبضه د مبیین ختم شي مشتری ته لاړ شي دغه صورت کې به بای حبس د مبیین شي کولای دلتم قبضه ختم شوی او چاله تلی مشتری لته لیدا وګورئ الا ان مالیتهم مقدوم را د مالیت د غلام فی یدی دا بخپل ځان په قبضه کې دی حتی لا یملک البایع تر دې چې مالک نه دی بای الحبسه چې حبس تدی غلامو کې د مبی بعد البیع استفاء الثمن د ثمن د وصولې د پاره بهرحال فاذا اضافه الى الامر کله چې دی غلام دی مامور دی وکیل نسبت دا قد وکو امیر ته موکل ته نصلح صلاحیت لري فعل د امتثالا چې دا امر منل شي فيقول عقد للامر عقد بد چا د پاره شي امیر د پاره وان عقد لنفسه فهو حر
اكو غلام ځان د پاره عقد کړي به بدهور وی ښا به بد شي لکه بزرګ روپو مانی مولا ته وي ما آزاد کاغه وي ما در من ځان در خرڅ تازان ما پتا در خرڅ کو معنا آزاد میکړلې به بیان د بلکې به څه ده اعتاق بالمال له ځکه د مولا او د غلام ترمنځ بیان کیږي مولي سپيږي کنه خاص کر د غلام ذات چی مازون چینه می به لانه اعتاق ځکه دا اعتاق ده وقد رضي به المولى مولا به راضیم ده چې د معنی د ځان خرڅ کو دون المعاوضه نه ده ځکه معاوضه ډول ترمنځ نه کیږي ولبد وان كان وكيلا بشراء معين ولكنه اتى اعتراض منګه یو څو ورځې مخکې دا درس ویل او تفصیلی مسله چې یو سړی بل په یو معین شي وکیل جوړ کړه لوایلا نو وکیل ځان لغه خسته شي نشي دلته خو دې غلام ته ویلي دي چې ته خپل ځان زما د پاره د مولانا والا او د غلام لاړې خپل ځان د پاره واغستو دا جایز ده ورله نه پیږي په سوال باندې خو رسیدلې کنه دا غلام خو معین دی نه پکار دا غلې والی چې وکیل کړي ودای چاله علی ځان لا جواب دادی مولوی صاحب دا قصه اله ده چې شرا خوې کنه ته خو شرا پاتې نشولا دا غلام چې ځان د مولانا علی کنه دلته جنس عقد بدل شو دا خو اعتاق دی او دا قصه له چلیږي چې به شرا شروع شرا دا ختم شولا کزان له شرا کې ټیک نه ده ځان له شرا نه کړي چې وکړي اعتاق یې کړي والعبد وإن كان وكيلا دا غلام اگر چې وکیل بشراء معين په یو معینه شرا هو لكنه اتى بجنس تصرف اخر دراتګو کو بجنس تصرف اخر چغه اعتاق علامالین دي وفي مثل ودغه شن چې وکیل داسي وکي چې جنس بدل کی نو بينفذ ولا الوكيل بچا باندې نافذي په وکیل ځان له واقع السلام ولا موکل لنا وكذا لو قال بياني نفسي ولم يقل لفلان ولي سب دا غلام لاړې د صورت کې او بس مولا ته وای ما باندې زما ځان را خرڅ کنو ریت سمونه ویل اور بسې نو دې صورت کې چې مولا ورته ویل استادان ما پتا در خرڅ کو بس اعتاق بالمال له ولو قال ک چری دی غلام ویل بل وکیل جوړ کړي کنه یار بل وکیل جوړ کړي د 1000 روپۍ والا استادان استاد مولانا ما د بار والا او دا لاړې د څه ویل ورته بيني نفسي اسما باندې زما ځان را خرڅ ک صرف دومره ویل ولم يقل لفلان دای بګونه ول چې بلانکی د بارا زما ځان تا نه ظالما بهرحال فهو حر دا بهروي ولی دلته مطلق راغلی بيني نفسي مطلق ویلې دي د دوه احتمال لري چې هغه د پاره علما او کزان د پاره علما نو کاغه د پاره علما دي کې شک شو چې هغه د پاره لیکنه ځکه دوه احتمالات دي نو په شک سره وکیل جوړ نشو شک سره هغه د پاره غسل رانل شک دی لہذا بده ته به وړو چې اعتاق بالمال له ځکه دا مطلق بین نفسي احتمال د دوړ وجو لري فلا يقو امتثالا نو دا امتثال نه دی چې د موکل او د امیر خبره مني ځکه شک دی پکې فيبقى التصرف واقعا لنفسه باقي شو تصرف شي واقع شو ځان د پاره